دې آیات مبارک کې د منافقینو بل یو غلط حسرت چې کوم دی بیانېږي، غلط خوی بیانېږي. هغه دا چې دی به کله نبی علیه السلام سره ناست وو، نو دی به نبی علیه السلام ته ویل چې د الله پیغمبر ستا هره خبره مونږ منو، یعنی مونږ ستا اطاعت گزار یو، تاسو چې کومه خبره کوئ نو هغه مونږ په سر سترګو باندې مونږ د قبول د هغه مونږ منو. نو دا به نبی علیه السلام ته مخامخ وي. خو چې کله به د نبی علیه السلام د مجلس نه پاسېدل نو د شپې به د نبی علیه السلام د دغه خبرو خلاف مشورې کول. د دې چې کوم رؤساو کوم سردارانو نو دی به غلط تدبیرونه د مسلمانانو خلاف چې کوم دی جوړول. نو الله رب العزت دا غیر رد وکړو چې دی ته مخامخ ناس وي، نو تاسو ته چې کوم دی یو شان خبرې کوي، او چې کله ستا د مجلس نه پاسي نو د شپې بیا دی د مسلمانانو ستا خلاف غلط تدبیرونه جوړوي. نو فرمایي چې ويقولون او دا منافقان وایي طاعت چې زمون کار ستا خبره منل دی، زمون کار اطاعت کول دی ستا. فاذا برزوا پس هرکله چې دوی اوزي من عندک ستا د خوانه پیغمبره بیتا نو د شپې مشورې کوي طائفه یوډلا منهم د دوینا مشورې څه کوي غیر الذي علاوه د هغې خبرې نه تقولو چې دوی ویل. دی خو مخې ته ویلو چې مونږ کار دا دی چې مونږ ستا اطاعت کو، او چې کله به د نبی علیه السلام د مجلس نه پاسېدل او د شپې به کېناستل نو د هغې خبرې به چې کومه خبره به دوی کړې چې مونږ ستا اطاعت کو، زمونږ کار دا چې مونږ ستا اطاعت وکړو، ستا خبره ومن. نو د نبی علیه السلام د اطاعت خلاف خبرې به دوی کولې، خلاف مشورې به کولې. نبی علیه السلام مبارک خلاف په غلط تدبیرونه جوړول. نو یقولون دوی وی طاعت چې زمون کار دی چې ستا خبره ومنو. فاذا برزوا پس هرکله چې دوی ووتل من عندک ستا د خوانه پیغمبره بیتا نو دوی د شپې مشورې کوي طائفه یوډلا منهم د دوی نه د منافقانو نه یوډلا ان د دې چې کوم رؤساو کم سردارانو نو غیبه د مشورې کوي. څه مشورې کوي غیر الذي علاوه د هغې خبرې نه تقولو چې دوی ویل. دوی کومه خبره ویله دوی مونږ ستا اطاعت کو، او چې کله به جدا شو د شپې به کېناستل د نبی علیه السلام خلاف په مشورې کول، هغه خبره به نه منله. والله الله تعالی یکتب لکی ما هغه یبیتون چې دوی د شپې مشورې کوي. دی په خوله باندې یو شان دی وایي او په زړه کې نورې خبرې وي. په خوله باندې خو وایي چې مونږ ستا خبره منو، خو د زړه نه ستا خبره نه مني، ستا خلاف غلطې مشورې کوي. نو والله الله تعالی یکتب لکی په عملنامه کې الله د دې د کارونه لکی ما هغه یبیتون چې دوی د شپې مشورې کوي. فاعرض پس ته مخ واړوه عنهم د دوی نه، ان د دین انتقام ماخله او دی ګستا خلاف غلط تدبیرونه جوړي. نو په دې باندې غمجن کېږم ځکه تا سره الله دی. وتوکل علی الله او توکل کوه په الله باندې. وکفا او کافی دی بالله الله پاک وکیلا کارساز، یعنی ستا کار جوړولو د پر صرف الله کافی دی. دیکھو هر څومره غلط مشورې وکي ستا خلاف چې کوم دی غلط سوچونه وکي غلط تدبیرونه چې کوم دی جوړ کی خو دې ته څه نقصان نشي در رسولی ځکه ستا الله ملګری دی او الله بهترین کارساز دی. الله وستا کارونه جوړي.